مولوي صاحب بیا دعوت روان دی. دعوت روان دی. مولوي صاحب دراسه کیمرا صاحب کې مرګورو نن زموږ هغه دروند شخصیت اسلام لپاره یو لپاره تاریخ شنې مولوي صاحب دا ستا آس پاس ته څوک غږ لري؟ ستا هغه اواز راځي ستا وخوا ته تاله ته څوک غږ لري؟ بس ورته مې ویل یاچکزی صاحب انشاءالله خبرې نه کوي غلي دي اوس. نو زموږ سره نن زموږ یو ډېر ښاغلی تاسو به بلکل د ده خبرې په غور اورئ. خاص د دې دپاره ما راوستی چې زما د پیج کم ملګري چې دي هغه په بهر کې اوسېږي، ځوانان هلکان دي د هوش د جوش دغسې خاص تمیز نسته ورسره، بیا د کفري نړۍ کې ډېر اوسېږي، په اروپا کې ډېر اوسېږي. نو د مولوي صاحب خدمات چې دي هغه دومره قابل قدر دي چې هغه نارینه خو مه ښوروه، هغه زموږ زنانې هم هغه کمې ریډیووي چې کور لګولي د مولوي صاحب د خدماتو څخه بې رحمنده کېږي. نو حاجي مولوي صاحب دا څکزي صاحب پیج تا ته ښه راغلاست وایو. مننه چکزی صاحب، الله مو خوشحاله لره. زه هم په خپل وار سره خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو د پیج ټولو ګډونوالو ته که دلته په هیواد کې دننه دي او که د هیواد نه بهر دي ټولو ته وړاندې کوم روغتیا او خوشحالي ستاسو او د هغوی د ټولو د الله جل وعلا شانهونه غواړم. حاجي مولوي صاحب شروع به د دې څه وکړو چې اول یو څه دغه زموږ د معاشرې زموږ د حالاتو زموږ د ځوانانو یو څه رهنمایي وکړو، یو څه زموږ ته د قرآن او د حدیث په رڼا کې یو څه وموږ ته بیان وکړه. د هغه څه بعد به بیا پر مخ موږ خبره وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. په دې کې شک نشته اچکزی صاحب چې محیط په هغه چا باندې چې په هغه محیط کې ژوند کوي خپل تاثیرات لري. نو که محیط سالمه محیط وي، داسې یو محیط وي چې هلته خلک د الله د حکمونو د الله د اوامرو پابند وي، نو که یو ځوان په داسې محیط کې ژوند کوي خامخا د هغو نورو مسلمانانو هغه اسلامي تاثیر چې مثبت تاثیر موږ ته ویلی شو په دې ځوانانو باندې پرېوځي او د هغوی نه رنګ اخلي. او د دې ترڅنګ که داسې یو محیط وي چې په هغه کې بېحیایي وي، د الله رب العزت حکمونو ته یا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لارښوونو ته درناوی نه وي، نو دا بیا د هغې ټولنې په خلکو باندې منفي تاثیرات لري. خو په داسې ځایونو کې چې کوم زموږ یا درنې خویندې ژوند کوي، نو غوره دا ده چې دوی هلته د الله د حکمونو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د لارښوونو پابند شي، تر څو چې په هغې ټولنه کې چې دوی ژوند کوي چې هغه ټولنه د یو مسلمان د ژوند سره سازګاره نه ده، آماده نه ده، د هغو د فتنو او د هغو د ازمایښتونو نه دوی په امان کې اوسي. همدارنګه د انسان ژوند د هغو دیانت او د هغو اخلاق د هغوی تر ملګرو او د هغوی تر همنشینو پورې هم تړلی وي. که د یو ځوان ناسته ولاړه داسې کسانو سره وي چې هغوی د الله نه ویریږي، ژوند د الله د اوامرو په رڼا کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې تیروي، نو دا ځوان چې داسې کسانو سره ناسته ولاړه وي دا به هم د هغوی نه رنګ اخلي. اما که خدای مه کړه ناسته ولاړه داسې کسانو سره وي
چې هغوی د الله نه نه ویریږي، ژوند په بېحیایي کې تېروي، د قرآن نه لرې، د سنتو نه لرې وي، نو د هغوی د ژوند هغه بد تاثیرات نو په دې همنشین باندې هم پرېوځي. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په صحیحو احادیثو کې د دې لپاره څرګند مثالونه هم شته، او د اسلام په تاریخ کې هم بهترینې واقعې په دې اړه باندې مورخینو ذکر کړي دي. جزاک الله جمهوري صاحب. اوس به راسو چونکې زموږ پروګرام دننه کې ټول د کوم ډیجیټل میډیا چې ورته وایي بېشکه یقینا جوړه سوې د کفري نړۍ د خوا ده، او زموږ د ځوانانو دپاره، زموږ د بچیانو دپاره د یو دام ایښولو یو طریقه ګرځېدلې ده. او یقینا در یو حاله پورې د خپل دام کې هم کامیابه سوي دي. د ټولو ملګرو د سلامو علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. که مولوي صاحب ته کړي دي که ماته ویډیو سره شیر کړي. مولوي محمد یاسین فهیم صاحب زموږ سره میلمه دی چې د ټولې دنیا خلک یې وویني چې د ده خوږې خوندورې خبرې، یعنې دا زموږ علما دي، د دې خبرې داسې دي چې هغه تر موږه پورې یو توری راورسېږي، ډېر قیمتي دی. یا به موږ کابل پسې ځو، یا به موږ کراچي پسې ځو، بیا به یا به بل ځای پسې ځو. نو اوس موږ ته شکر دی الله پاک دغه وایسته وسیله راکړله. متلالی صادق خان عمر فاروق صاحب د ټولو سلامو، ټول ملګرو سلامو علیکم سلام. نو مولوي صاحب که چیرې ته موږ ته دا ووایه چې دا زموږ ځوانان چې کوم دغه د کفري نړۍ کم دام چې موږ ته د فیسبوک په ذریعه، د وټساپ په ذریعه، د ټیلیګرام په ذریعه، د ایمو په ذریعه، د ټینګو په ذریعه، دا قسم چې کوم سافټویرونه دي، آیا موږ باید چې څه وکړو؟ موږ ته د قرآن کریم څه هدایات او موږ ته د حدیثو څه هدایات، موږ ته د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته څه هدایات چې آیا دغسې موږ څنګه دا شی استعمال کړو چې موږ یا ځان د بلا څه وساتو یا د دین خدمت په وکړو؟ په دې کې شک نشته اڅکزی صاحب چې ورځ تر بلې الحمدلله ځوانان دین طرف ته توجه پیدا کوي او علاقه یې دین سره ډیره ده. خو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د دې ځوانانو سالم او صحیح مدیریت وکړو. الله او د الله رسول بیان کړی دی، د قرآن او د سنت په رڼا کې دوی ته واضح ورسوو انشاء الله چې دوی به یې مني او دوی به پرې عمل کوي. لکه څنګه چې تاسو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مسلمانانو سره رابطې لرئ، هغوی خپل ورځني مشکلات تاسو سره شریکوي، همداسې د امریکا نه، د کاناډا نه، د اروپا نه، د خلیج نه، یا هغه ممالک چې په آسیا کې دي، د دې نه ځوانان ما سره زیاتره په تماس کې دي او علاقه یې الحمدلله دین سره ډیره زیاته ده. خو په تاسف سره باید ووایم چې هغوی تر اوسه پوه شوي نه دي، د دین په حقیقت باندې پوه شوي نه دي. چونکه د اسلام دین د عدالت دین دی، د اسلام دین د انصاف دین دی، د اسلام دین د مینې دین دی، د اسلام دین د رحمت دین دی، د اسلام دین د الفت او د شفقت دین دی. دې باندې پوه شوي نه دي. د انټرنټ له لارې که لایف ویډیوګانې دي یا پیجونه دي یا د واټساپ له لارې یا د وایبرو، ایمو، د نورو لارې دوی موږ سره په اړیکه کې دي. الحمدلله بهترینه وسیله ده او په ډیره اسانه توګه باندې هغه قرآني او نبوي لارښوونې موږ د دوی تر غوږونو ورسوو. اوس نن ګوره چې ځای صاحب ته په کوم ځای کې ناستې او زه چیرته یم، خو د همدغه وسایلو نه موتا مثبته ګټه اخیستې ده چې کیدای شي په زرګونو کسان موتا ویني. او هیله مې هم د ځوانانو نه همدا ده که زموږ ورونه دي، که زموږ خویندې دي، چې دا په صحیح طریقه باندې استعمال کړي، مسلمان دي، لکه څنګه چې د خپل د دنیایي ورځني ضرورات د دې په وسیله باندې مخته وړي، همداسې به هغه اړتیاوې چې د دوی د دین په اړه دي
باید یو عالم سره او یو متخصص سره هغه چا سره چې هغه په دیني مسائلو کې پوره معلومات لري هغو سره شریک کړي او خپل معلومات پیاوړي کړي او د خپل علمي ذخیره یا علمي تنده په دې باندې خړوبه کړي. مرګرو جزاک الله حاجي مولوي صاحب. مرګرو اول د ټولو سلامو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ویډیو سره شیر کړئ. زموږ د نن میلمه ښاغلی او ښایسته عالم الدین مولانا محمد یاسین فهیم صاحب چې یو خوږژبی عالم او زموږ د معاشرې دپاره د سترګو حیثیت لري. او تاسو ته یو شی کوم متلاله بلکل ستا سوال ډېر ضروري دی احمد طلال. ستا د سوال جواب اوس درکړي. ټولو ملګرو ته موږ دا وایو چې زموږ سره اوسئ د سوالو جوابونه به هم حاجي مولوي صاحب ورکړي. دا زموږ یو ملګری دی چونکې زما په دغه پیج کې نارینه او ښځینه د 12 د 15 کالو څخه ونیسئ بیا تر 80 کالو پورې زموږ سره ستا لیکوالان، ستا حکومتي چارواکي، ستا طالب علمان، ستا تجاران ستا. نو دغه یو سوال که په یو منټ کې جواب ورکړو بیا به پر مخ پسې راسو چې که زموږ احمدطلال صاحب وایي موږ چونکې په جاپان کې اوسېږو هلته مسجدانو دا خو نو لرې دي. دی وایي یو کاټن یو شی پیدا کړو پر هغه باندې چونکې دا فوټو و دا شی د دې سره نماز مسله دا نه ورسره یو کاټن پیدا کړو پر هغه باندې لمونځ کوو. هغه څنګه دی؟ ملګرو د سوالونو په اخر کې سوالونه په اصل کې چکزی صاحب د مانځه په فرائضو کې یو فرض چې دی طهارت د مکان دی. یعنې په کومه مکان کې چې مونځ کوي، په کومه ځای کې چې مونځ کوي هغه پاک وي. دا ضرور نه ده چې یو مکان پاک دی او هلته ته ضرور جاینماز پیدا کړې او یا یو صادر پیدا کړې خورې کړې لمونځ وکړي. کوم ځای کې چې ته مونځ کوې که هغه پخپله پاک وي اصلا دې څیزونو ته ضرورت نشته، کاټن ته ضرورت نشته. خو که بیا بلکل چې هغه هم سړک پاک وي په هغه کې نجاست مرئی او غیر مرئی که خفیفه وي که غلیظه وي موجود نه وي نو هلته لمونځ کیدلی شي. د پټو اوارول یا د جاینماز خورول دا کومه لازمي خبره نه ده. مثلا حاجي مولوي صاحب اوس یو سړک دی د بهر سړکان زیاتر امان الله صاحب ټول ملګري سوالو جواب چې دی هغه به په اخر کې درکوو. صرف دا یو سوال ډېر لازمي و د لمانځه په باره کې و. نو دا خلک چونکې لمونځ موږ 15 وخته کوو او د هغه 15 پر زیات څه دي لکه کریمه، حج، روژه، زکات. نو د هغه څه دا ډېر ضروري سوال و. د ټولو ملګرو د سلام علیکم سلام. مثلا په څه اندازه که اوس موږ وګورو چې په یو خونه کې غالیچه هواره داسې ښکاره غلازت نه باندې یو سړک تر څه اندازې پورې غلازت مثلا اوس یو ځای موږ ولاړ یو 15 ګزه شی نشته، 15 ګزه په هاخوا بیا پر سړک یو ټپ پروت دی یا یو کچره پرته ده. در داسې اندازه څه اندازه مخصوص اندازه نشته. په کوم ځای کې چې ستا اعضا په ځمکې باندې لګیږي او ته ځایږي چې همدومره اندازه ځای پاک وي تر پې مونځ کولی شي. نو ملګرو سوالو جوابونه به بیا اخر کې کوو. نو حاجي مولوي صاحب دلته داسې مسله ده چې چونکې پر فیسبوک باندې یا پر دغه باندې ملحدین راشوه سوي دي. ملحدین څه کار کوي؟ د ډېرو ملګرو به سر نه په خلاص. ملحدین باقاعده په یو سازش، باقاعده په یو داسې دغه راشوه سوي دي. حاجي مولوي صاحب پر لاین دی؟ زه پر لاین یم څه بلکل. داسې په یو داسې سازش راشوه سوي دي چې هغه دا زموږ د ځوانانو دماغونه پخوا که به د یو کشر ورور یا زوی د یو بد سړي سره کښېنستی یا به ورسره ودرېدی نو به تا پوه کړي چې زویه دا سړی چې دی دا نه دی سم سړی، د دې سره مه درېږه. اوس خو چونکې ستا سره پر یوه انګېټۍ پر یوه غاړه ته ناست پر بله غاړه دی ناست موبایل یې په لاس کې هغه په موبایل کې دله هر شی چې راځي تا ته نه معلومیږي. نو دا ملحدینو ګروپونه جوړ شوي دي. ملحدین کم خلک دي؟ ملحدین هغه خلک دي چې د آخرت د زندګۍ څخه منکره دي.
منکره مطلب دا دی چې نه الله پاک مني، نه رسول مني، نه نور انبیا مني، نه صحابه کرام مني، نه د مرګ بعد ژوند مني. او هغه په داسې طریقه راشوه سوي دي چې باقاعده خپل دلایل وایي، باقاعده خپل. نو په داسې صورت کې یو خو تاسې لږ جدي سي، لږ بیداره سي. که داسې شی ووینئ خامخا تاسو د مولوي صاحب سره رابطه نیواسئ، تاسو د بل مولوي صاحب سره، تاسو د جندې یعنې اوس یو پوسټ د کړی دي چې مولوي صاحب که چیرې یو فوټو تایلدلی یو عکس تایلدلی په د فیسبوک په دا کې راځي د افریقې یو کوچنی ډېر ډنګرې هډونه یې ښکاره یي، د خوراک د لاسه ډېر ضعیفه یي، ډېر ضعیفه یي. نو ده پر سر هغه آیات ورلیکلي وو لکه خلقنا احسن الخالقین، یعنې هغه د قرآن شریف هغه آیات چې الله پاک وایي چې ما دا مخلوق ډېر ښایسته پیدا کړي دي. نو بیا دوی داسې توبه من اعوذ بالله چې دا د الله پاک ته چې یعنې ستاسو الله دا انسان څونه ښایسته پیدا کړي، ته دی ورته وګوره دغه مثال دی. نو په دغسې حال کې زموږ دماغ هغه زموږ د بچي دماغ له خو ورسي دا کوي چې دا زموږ د بچي و د الله پاک رابطه دی سره راشکوي، زموږ د بچي و زموږ د پیغمبر رابطه دی سره راشکوي، زموږ د بچي و زموږ د اسلام و د دین رابطه دی سره راشکوي. په داسې صورت کې تاسو باید باقاعده که مې سر په خلاص وي چې دا د اسلام خلاف سازش دی، پر مخ باندې د هغه مقابله وکړي د علماو په راهنمایي. که مې سر نس په خلاص جاپان کې یاست، په لندن کې یاست، په چمن کې یاست، په کندهار کې یاست، په کابل کې یاست، هر ځای چې ولا علم له ورسه شرم مه کوه. ولې دا داسې دي دا پر اسلام واری دي. که اوس پر ما یو څوک واری وکړي زه د ټولنه پر هغه غواړم. نو آیا چې پر اسلام څوک واری وکړي ولې زه شرمېږم، ولې زه مولوي محمد یاسین فهیم صاحب له ډور ځم، ولې زه مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب له نور ځم، ولې زه نور علماو له نور ځم، چې مولوي صاحب د دې جواب چیش دي. نو په دا باره کې مولوي صاحب خاص کار پر تاسو ذمهواري چې په دا باره کې موږ څه وکړو او تاسو څه کوئ په دا باره کې. اڅکزی صاحب دوستان ډېر زیات سلامونه رالیږي د هر ځای نه د ټولو دوستانو زه وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته وایم او د ټولو دوستانو لپاره د الله تعالی نه د نړۍ په هر ګوټ کې چې ژوند کوي ښایسته ژوند غواړم او د الله تعالی نه ورته توفیق غواړم چې خپل ژوند د الله په طاعت او د الله په عبادت کې صرف کړي. په دې کې شک نشته اڅکزی صاحب چې نورو عباداتو سره مینه دا د الله د عبادت نه چې د الله د مینې نه سرچینه اخلي. کله چې د یو مسلمان په زړه کې د الله تعالی مینه ځای ونیسي نو وروسته د دې مینه د لمانځه سره هم پیدا کیږي، د دې نه وروسته مینه د روژې سره هم پیدا کیږي، د دې نه وروسته مینه د جهاد سره هم پیدا کیږي، له دې نه وروسته مینه د زکات وروسته مینه د حج سره هم پیدا کیږي یا د اسلام د مقدس دین نور طاعات او شعائر. اما کله چې د چا په زړه کې د الله رب د هغه په زړه کې د الله تعالی مینه نه وي نو هغه په خپل ژوند کې د هیڅ کم عبادت نه مرګورو د مولوي دا دوستان ریکویسټونه ډېر زیات کوي دا ګوره نو د دوی په سلګونو ریکویسټونه را روان دي که لطفا دغه بند کړي بهتره به وي چې موږ خپلې خبرې وکړو موږ ته مزاحمت کوي. بلکل دا خبره ده چې مولوي صاحب خبره در ګردو پسې ورسېږي بیا به باید کې تاسو فالو هم کوي مولوي صاحب خبره به ورته وکړي تاسو ته به بیا موږ د مولوي صاحب چې کوم په دې کې انټرنیټي لینکونه دي یا د دم کوم ملګري چې دا کوم شی چلوي دا به ټول تاسو ته درکړو. نو اڅکزی صاحب کله چې د الله رب العزت مینه د چا په زړه کې نه وي هغه د خپل د هیڅ عبادت نه خوند نشي اخیستی به یې. نو ملحدین د دې ترڅنګ همیش په دې کوشش کې دي چې څنګه د الله او د هغه د حقانیانو او د مسلمانانو ذهنونو کې تشویش واچوي او په دغه تشویش اچولو باندې په دې کې چې کومه مینه د دوی په زړه کې
ده نو دوی ته تشویش پیدا شو، دوی شکي شو چې پیدا شوه د خپل په ژوند کې د هیڅ کم عبادت نه دوی خوند نشي اخیستلی. نو باید زموږ ځوانان مبارز ځوانان وي، عیز ځوان وي. زموږ هر ځوان باید مبلغ ځوان وي. زموږ هر ځوان باید داسې ځوان وي چې هغه لپاره تحقیق کوونکی وي، داسې ځوان وي چې هغه په دیني مسایلو کې پلټونکی وي. تر کوم حده چې خپله معلومات کولی شي باید په خپله معلومات شي کولی. متخصصینو ته، علماو ته، فقهاو ته مراجعه وکړي او د خپل دینی تنده د هغوی په واسطه باندې خړوبه کړي او هغو ملحدینو او سیکولرو چې دې ته تشویشونه پیدا کړي دا یې مشوش کړی دی، هغه تشویشونه د علماو د لارښوونو په واسطه باندې ختم کړي. په غزوه احد کې چې کله مسلمانانو باندې لږ حالت سخت شو نو هر صحابي ته پورته کړي و دعاګانې یې کولې. چا لاسونه پورته کړي و الله ته دا دعا یې غوښتله چې یا الله مسلمانانو ته کامیابي ور په برخه کړي. چا لاسونه پورته کړي و دا دعا یې کوله چې یا الله مسلمانانو ته عزت ورکړي. چا لاسونه پورته کړي و دا دعا یې کوم ته خوندي وساتي. اما د صحابهو په منځ کې یو عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه، حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه لاسونه پورته کړي داسې دعا کوي و یا الله په دې جنگ او په دې غزوه کې ما یو غټ کافر سره مخامخ کړي چې هغه زه ووژنم. د دې نه مې وروسته بل غټ کافر سره مخامخ کړي چې مقابله ورسره وکړم هغه ووژنم. کافر سره مخامخ کړي چې مقابله ورسره وکړم هغه ووژنم. د دې وروسته مې داسې یو مضبوط او قوي کافر سره مخامخ کړي چې هغه ما ووژني. ګورئ، صرف په وژلو اکتفا نه کوي چې زما خېټه م راڅیرې کړي، غوږونه مې راپرې کړي، پوزه مې راپرې کړي او چې د قیامت په ورځ کله د الله حضور ته ورشم الله رانه پوښتنه وکړي چې عبدالله دا ولې؟ زه ورته ووایم چې یا الله دا ستا. الله رانه پوښتنه وکړي چې عبدالله دا ولې؟ زه ورته ووایم چې یا الله دا ستا لپاره. تاسو ګورئ دا هم مؤمن دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لیدلو باندې مشرفه شوی، د هغه په څنګ کې ژوند کوي. نن راشه د ده هیلې ته وګوره، زموږ هیلو ته وګوره. آیا کله زموږ په یوې کورنۍ کې زموږ یو مشر پلار دا هیله کړې ده چې الله زما زوی لمونځ ګزاره وګرځوي، الله زما زوی د جمع او د مسجد پابند ولري؟ کله دا هیله کړې ده چې هغه د الله په دین کې پوره معلومات ولري؟ ډیری پلرونه شته دی خپله به یې مسجدونو ته جمع ته روان وي اما په کورنۍ کې به یې زمن لمونځ نه کوي. هغه دې په دې پوه شي چې د ده دا عبادت ده ته ګټور نه دی. یا زمونږ ډیری خویندې دي هغه حجاب او هغه لباس چې الله ورته ویلی د الله رسول ورته ویلی د هغې پابندي نه دي. نو دوی چیرته دا هیله کولی شي کومه هیله چې ازواجو مطهراتو یا نورو صحابیاتو او صحابو کرامو کوله چې هغه هیله دوی وکړي. او لوی لامل او لوی وجه دا ده چې موږ د الله د دین نه فاصله اخیستې ده. دنیا په موږ زموږ زړونو کې ځای نیولی او هغه د دین مینه د الله رب العزت مینه یې زموږ زړونو نه ویستلې ده. نو د مسلمانانو د انحطاط او د زوال لوی لاملونه هم همدا دي. ډېره مننه حاجي مولوي صاحب. ملګرو د ټولو ملګرو د سلامو علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. چا چې موږ له حاجي مولوي صاحب له دعاوې کړي دي الله پاک دستۍ په حق کې هم هغه دعاوې قبولې او مقبولې وګرځوي. زموږ پاک کې جب الله پاک هغه شی دعاوې قبولې او مقبولې وګرځوي. ویډیو سره شیر کړئ. یو شی درته وایم وید شهرزاده بیا دې بلاکومه دا د سګریټو د څکولو د دې دا یو کوچنی سوال دی. تی راسې موږ پر عالمي سطح اخته یو. تی راسې پر عالمي سطح چې کوم مسایل اسلام ته ورپېښ دي
موږ هغه خبره وکړو. او بل دا مسایل دی نه دي چې ته یو مولوي صاحب ته ووایې چې مولوي صاحب فلانی شی څنګه دی، مولوي صاحب دستي و تا ته ووایي. دا فتاواوې دي، دا صحاح سته چې کوم کتابونه دي، دا په دا ټولو کې ګوري استادو سوالو جواب را باسي. داسې نه دی اسلام داسې اسانه کار چې مثلا تا یې مولوي صاحب ته دا فلانی کار څنګه وکړه، مولوي صاحب راولاړ شو هغه کوم شی. دا خو کوم سوالونه چې دي دا کتل کېږي راسئ موږ نن پر ژیره بحث وکړو. ما هم خورېلی د ګناه کار دی، ما ته معلوم دی. نن به مولوي صاحب نور و موږ ته ووایي، د حجاب په باره کې خبرې وکړو، د ملحدینو په باره کې خبرې وکړو، د فیسبوک د استعمال په باره کې خبرې وکړو، په دا باره کې خبرې وکړو چې دا وباوې راغلي دي. سګرېټ ته بلکل څکوه، ستا زما د خوا درته اجازت ده. نو مولوي صاحب بل سواله به راسو په فیسبوک کې، چونکې موږ به دا پروګرام داسې کوو چې مفاد عامه په باره کې به یې کوو. د مفاد عامه چې کوم مسایل دي، بعضې دوستان چې کوم عکسونه شیر کړي یا تا له یو داسې بیان راواستوي چې دا بیان واستوه که دې نه واستوي، که دې واستوي داسې به جنتي یې، که دې نه واستوي داسې به دوږخي یې. یا ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب ویل دي، هغه وویله که چیرې دا شی په دنیا کې دا حالات را روان دي، که چا دا شی واستوي هغه جنتي دی، که نه واستوي هغه به 10 کاله دوږخي. په دا باره کې څه و موږ ته بیان وکړه چې دا د عام مساله ده په فیسبوک په دا شیانو کې. اڅکزی صاحب د دین رسول دا د هر مسلمان واجبه ده، د هر مسلمان مسئولیت دی. امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا یوازې د علماو مسئولیت نه دی. هر هغه څوک چې د الله په وحدانیت باندې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عقیده لري، د دین رسول، د دین تبلیغ دا د دوی وجیبه ده او د دوی مسئولیت دی، خو تر خپل وسه پورې. پاتې شو ستاسو د پوښتنې جواب، لکه څنګه چې موږ مخکې وویلې د فیسبوک له لارې، د واټساپ له لارې، د وایبرو د ایمو له لارې موږ کولی شو چې ډیری دیني مسائل خپلو دوستانو سره شریک کړو. لکه څنګه چې موږ ګټه ترې پورته کوو، ګټه هم ترې پورته کړي. لکه څنګه چې موږ تر نورو رسوو، هغوی هم تر نورو ورسوي. دا چې یو څه ولیکي او بیا یو دوست ته استی قسم هم ورکوي، او که دې دا دونه کسانو ته ورلیږه خپل هدف و مقام ته به ورسیږي، او که دې ونه لیږه تا ته به خامخا یو تکلیف در پېښېږي. دا د ناپوهانو خلکو خبرې دي. د اسلام مقدس دین کله هم دا لارښوونه موږ ته نه کوي او نه یې موږ ته دا ویلي دي. او د اسلام مقدس دین دا په خوبونو باندې هم بنا نه دی چې په مدینه منوره کې شیخ احمد خوب لیدلی، په بل ځای کې فلانی خوب لیدلی. دا اسې خرافات دي. دې لپاره کم اصل د اسلام په مقدس دین کې نشته دی. بلکل دغه کوم مولوي صاحب که چیرې ته موږ ته د حجاب په باره کې د قرآن او د حدیث په رڼا کې چې زموږ ډېرې خویندې هم ګوري دا پروګرام، ملګرو پروګرام سره شیر کړي پر عامه مسایلو، پر انفرادي مسایلو نه چې مولوي صاحب سګرېټ وڅکوم که نه وڅکوم، مولوي صاحب څنګه وکړم، پر عامه مسایلو چې زموږ ته نن د کفري نړۍ د خوا یا زموږ د خپلې ناپوهۍ د خوا موږ به د اسلام په ډېره جذبه کې د اسلام ګټه بولو، هغه به زموږ د لاسه اسلام ته تاوان رسي. نو اڅکزی صاحب حجاب چې دی دا د حجاب فرضیت د الله تعالی په کلام سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګڼو احادیثو سره ثابت دی. او که څوک د حجاب د فرضیت نه انکار کوي، هغه کافر دی، د اسلام له دایرې نه وتلی. او که د حجاب د فرضیت نه انکار نه کوي، خو کومه جامه چې الله او د الله رسول ورته ویلي هغه نه مراعتوي، نو هغه فاسق شمیرل کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي، راوی د حدیث چې دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. د حدیث په صحیحینو کې موجود دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صنفان من اهل النار، 2 طبقې خلک چې دي دا جهنمیان دي. ګورئ
نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نن نه 1400 کاله یا د دې نه زیاتو کم مخکې دا خبره کوي چې 2 طبقې خلک جهنمیان دي. لومړنۍ طبقه قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. یوه ډله هغه خلک دي چې هغوی سره د غواګانو د لکۍ په شان قمچینې دي چې خلک پې حق و ناق وهي. او دویم ډله خلک چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې موږ ته معرفي کوي چې جهنمیان دي نساء کاسیات عاریات مائلات مملات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا او كما قال عليه الصلاة والسلام. هغه ښځې دي چې هغوی وایي موږ پټې یو کاسیات، اما په اصل حقیقت کې رسول الله فرمایي عاریات دوی لوڅې دي، ځکه هغوی به داسې تنګه او داسې شفافه او لنډه جامه اغوستې وي چې د دوی اعضا ترې څرګند ښکاره کیږي. دوی وایي پټ یو، اما په حقیقت کې دوی لوڅې دي. یا هغه جامه چې دوی ته الله او د الله رسول ویلې ده هغه نه اغوندي. کاسیات عاریات مائلات مملات. په دې خرابې جامې سره چې دوی ترې ګټه اخلي، د کورونو نه راپورته کیږي، راوځي، بهر ګرځي، د دې لپاره چې دوی هم میلان وکړي نورو ته او نور مائله کړي ځان طرف ته. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رؤوسهن کاسنمة البخت المائله. د دوی سرونه به داسې وي لکه د اوښ د کوپان شان. د اوښ کوپان اڅکزی صاحب داسې پورته وي، نو دوی هم د خپل ویښته په سر کې راپورته کړي، دلته یې تړلي. نو دا ښځې چې داسې لنډې او تنګې جامې اغوندي، شفافې او نرۍ جامې اغوندي، نورو ته میلان کوي او د نورو توجه ځان ته جلب کوي او د خپل ویښته د اوښ د کوپان په شان تړي، لا یدخلن الجنة، دوی جنت ته نه داخلیږي. ولا یجدن ریحها، او دوی د جنت بوی هم نه مومي، یعنې د جنت بوی هم د دوی پوزو او مشام ته نه رسیږي. وان ریحها لتوجد من مسیرة کذا وکذا. د جنت بوی تقریبا 1500 کاله مسافه، د ځمکې نه واخله تر اسمانه پورې مزل 1500 کاله دی. یعنې که یو انسان دومره لرې وي د جنت نه، د جنت بوی به د ده پوزې ته رسیږي. خو دا ښځې به د جنت نه دومره لرې وي چې د جنت بوی به هم د دوی مشام او د دوی پوزې ته نه رسیږي. نو حجاب د الله حکم دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونه ده. په دې کې زموږ د خویندو عزت خوندي دی، په دې کې زموږ د خویندو پرده خوندي ده، په دې کې زموږ د خویندو حیا خوندي ده، او په دې کې زموږ د خویندو عزت دی، د دوی ښایست دی. زه به یو مثال درته ووایم اڅکزی صاحب. تاسو یو پلمیټ او یو چاکلیټ راواخلئ، هغه پوښ چې دې ته ورکړی شوی تاسو هغه خلاص کړئ، نو په دې باندې کثافات پرې وځي، ګند پرې وځي، او چې چیرته حشرات دي د مچانو په شمول راځي په دې چاکلیټ او په دې شیریني باندې به کیني. اما که هغه پوښلی وي د ګند نه به محفوظ وي، د کثافاتو نه به محفوظ وي، او هغه مضر او پلیت حشرات چې دي د هغو د تکلیف نه به هغه هم محفوظ وي. نو زموږ د خویندو مثال هم داسې دی. که دوی هغه جامه واغوندي چې الله ورته ویلي، دوی هغه جامه واغوندي چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلي، که دوی په خپلو کورونو باندې په پرده کې کښېني لکه چې الله ورته وایي وقرن فی بیوتکن، نو زه په اطمینان سره ویلی شم چې د دوی حیا به هم خوندي وي، د دوی عزت به هم خوندي وي، او دوی ته به څوک په سپکه سترګه باندې کتلی هم نشي. اما که خدای مه کړه بخښنه غواړم دوی نیمه بربنډې وګرځي، هغه لباس او هغه جامه واغوندي چې هغه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د لارښوونو خلاف وي، نو هر ځای کې به دوی د خلکو د آزار
او د خلکو د اذیت وړ ګرځي. ما یو سفر درلوده بنګلادیش ته اڅکزی صاحب، نو هلته مجلس و او په دې مجلس کې د ښځو د حقوقو په اړه باندې خبرې کېدلې. بس خبره په دې باندې راغله چې نن ورځ کې هدف دا و چې نارینه یې ډېر زیات ملامتول، چې دوی ښځو ته په سپکه سترګه باندې یا په بده سترګه باندې ګوري، دوی ته تکلیف او اذیت ورکوي. د دې لاملونه یې څېړل چې لامل د دې څه شی دی. یو عالم یو لامل بیان که، بل عالم بل لامل بیان که، بل عالم بل لامل بیان که. چې کله ما ته وار راورسېد نو ما ورته وویلې چې کومه تکلیف دوی ته رسیږي او کومه چې په بده سترګه دوی ته کتل کېږي، د دوی لامل په اصل کې دوی په خپله دي. او وجه دا که یوه خور په پرده کې ګرځي، هغه جامه او لباس اغوندي چې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلي، کله هم څوک په بده سترګه ورته نشي کتلی. اما که دا نیمه بربنډه راوځي بازار ته، په سړکونو باندې ګرځي، د الله د حکمونو د اوامرو نه سرغړونه کوي، نو خامخا به دې ته په بده سترګه هم کتل کېږي، دې ته به تکلیف هم ورکول کېږي او دې ته به اذیت هم ورکول کېږي. او د الله رب العزت کلام هم موږ ته هم دا وایي: یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. الله دا موږ ته وایي. نو که زموږ خویندې په اسلامي لباس او په اسلامي جامه باندې ځان ملبسې او محجبې وګرځوي، عزت یې په دنیا کې دی، عزت یې په آخرت کې دی، او انشاءالله چې الله به په جنت کې په تلپاتې نعمتونو باندې نازوي. اما که د دنیا په محدود او لنډ ژوند باندې دوکه شوې، د دنیا ژوند ته یې ژوند ویلې، لنډه تنګه جامه، هغه جامه چې کفري نړۍ کې کفارې ښځې اغوندي، د هغو نه تقلید وکړه، نو د دنیا ژوند یې محدود، بې عزته، او په آخرت کې به د الله د تلپاتې نعمتونو نه محروموي. ډېره مننه حاجي مولوي صاحب، د ټولو ملګرو مننه. د سلام وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو. جلبار خان مننه چې شعر لیکل. د ټولو ملګرو مننه چې ویډیو یې شیر کړه. زموږ سره د نن میلمه د اڅکزي صاحب پیج کې لایو ښاغلی مولانا محمد یاسین فهیم صاحب دی. نو ملګرو چې چا غلط کمنټ وکړي هغه زه خپله بلاک کوم، تاسو جواب مه ورکوئ. نو د ملګرو سره ډېره مننه. نن به موږ پر عامه سوالو او زما داستې سره کوه د انشاءالله په میاشته کې به، په هفته کې به حاجي مولوي صاحب تاسو له راولم. په هغه ورځ به یو مشخصه موضوع موږ ټاکو. پر هغه مشخصه موضوع باندې به تاسو ته بالکل خبرې کوي. مولانا صاحب زموږ سره ملګري د فیسبوک د لارې زموږ دغه خواهش دی، زما د مولانا صاحب د ټولو علما کرامو د ټولو دین دوستو خلکو دا ستاسو په شان دا خواهش دی چې موږ راولاړ شو، د خپل ځوانان در نارینه ښځینه پورې د اسلام یو پیغام ورسوو. چونکې د ایجابه بعد د ژیرې پروګرام و، مګر د ژیره یو د ملحدونو خبره ورسره کوم. بالکل دا ټول سوالونه چې تر څه وخته زموږ سره نیټ ملګري نن به حاجي مولوي صاحب په لاس راغلی دي، ټول به ورسره وکړم. دغه یوه خبره ډېره ضروري ده. د هغه بعد به بیا د ژیرې بحث هم کوو چې کرسمس را روان دی. کرسمس را روان دی. د کرسمس زموږ ځوانان یو بل ته مبارکۍ ورکوي د کرسمس، یعنې چې وایي د عیسی علیه السلام د زوی کړي دي مبارک سه. یا دا نوی کال را روان دی، د نوي کال مبارکي په میسجانو کې ما له راستي یا بل له ورستي، زه یا نورو له وراستوم. نو حاجي مولوي صاحب که په لنډه توګه د دې په باره کې د شریعت په رڼا کې موږ ته ووایه، دغه زموږ ځوانان پوه کړي چې آیا استوایه سنه یې سو استولی په دوو صورتو کې، مسلمان ته استول یا د مسلمان یو غیر مسلم عیسایو ملګری دی انډیوال دی هغه ته استول یا د هغو څخه قبلول. که په لنډه توګه راته وایي ډېر منندوی به دي او د ټولو ملګرو ډېر منندوی. اوس سوالونه ډېر ما لیکلي دي ملګرو، تاسو ته به یې زه د ښکاره کړم. انشاءالله ټول به په وار ورسره کوو. تا چې دومره ډېر سوالونه لیکلي دي نو شپه به په موږ باندې سبا کې که څنګه؟ بس نو خو څنګه ما درته وویله چې دا زموږ ملګري چې دي ټوټل د بهار څه دي. نو انشاءالله داسې په لنډه توګه به سره دغه کوو.
نه خو دا ټولې به یوې شپې ته نه پرېږدو، نورې شپې هم شته ده انشاءالله، په نورو کې به هم لایف کوو. ما خو لیکلي دي راسره لیکلي خو به یې راسره لیکلي به یې او لیکلي ځان سره وساته. بهتره دا څکزی صاحب د اسلام په مقدس دین کې دوه اخترونه دي. یو اختر چې دی هغه عید سعید فطر یعنی د روژې اختر دی، او دویم چې دی لوی اختر چې هغه عید سعید اضحا چې د قرباني اختر دی. په دې دواړو اخترونو کې د اسلام په چوکات کې دننه د اسلام د مقدس دین پیروان د خپلو خوشحالیانو څرګندونه کولی شي، او یو بل ته د دې دواړو اخترونو مبارکیانې او تبریکات او تهنیات هم وړاندې کولی شي. غیر له دې نه چې نور هر څه دي هغو لپاره د اسلام په مقدس دین کې کم اصل نشته دی. لکه زه به مثال درکړم د نوروز میله. نوروز چې دی دا د مجوسو اختر دی، دا د آتش پرستو اختر دی. اما په تاسف سره باید ووایم چې زموږ ځینې ځوانان او مشران ورونه چې د اسلام د مقدس دین د لارښوونو نه ناخبره دي، د دې نوروز میلې لپاره په میلونو او کیلومترو سفرونه کوي چې موږ د نوروز میله وباسو یا د نوروز میلې ته روان یو، جنډه پورته کوو، زیارتونو ته روان یو. اسلام دا لارښوونه موږ ته نه کوي. حتی ملا علی قاری رحمه الله په مرقات شرح د مشکات کې او د دې ترڅنګ د فقه اکبر په شرحه کې لیکي که یو مسلمان د نوروز د تعظیم لپاره یو کافر ته د یوې چرګې هګۍ ورکوي او هغه ته د نوروز مبارکي وایي او هدف د دوی د اخترونو تعظیم وي، نو دا کس د اسلام د دایرې نه خارج شه، کافر شه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، څوک چې یو قوم سره ورتوالی کوي د هغوی په جامه کې، د هغوی په اخلاقو کې، د هغوی په عاداتو کې، د هغوی په میلو کې، د هغوی په مجلسونو کې او په هغو باندې خوشحاله او راضي هم وي، دا هم د همدغې ډلې نه دی او د دوی په ډله کې به الله رب العزت د حشر په ورځ حشر کوي. نو کرسمس چې دی دا د مسلمانانو عید یا د مسلمانانو اختر نه دی. نوروز چې دی دا د مسلمانانو عید او د مسلمانانو اختر نه دی. یو مسلمان ځوان سره دا نه ښایي، یوې مسلمان خور سره دا نه ښایي چې هغه د کفري نړۍ نه تقلید وکړي او د کفارو په نقش قدم باندې رواني چې هغوی پل پورته کړی او دا پې پل کیږدي. نو کرسمس دا د عیسویانو، د مسیحیانو، د اسلامیت او د انسانیت د دشمنانو اختر دی چې هغوی یې لمانځي. مسلمان لپاره ګډون په داسې مجالسو کې سخته ګناه ده. مسلمان لپاره دوی ته د دوی د اختر مبارکي سخته ګناه ده. مسلمان لپاره دوی ته تحفه ورکول یا دوی سره د دوی په مجالسو کې ناسته ولاړه کول سخته ګناه ده. دوی باید د خپل نبی صلی الله علیه وسلم خبرې واوري او ژوند د هغه په رڼا کې تیر کړي. راځه چې کله دې د روژې مبارکه میاشت تیره کړه، روژه دې پکې ونیوله، کوچني اختر کې اختر وکړه، خوشحالیان یې وکړه د شریعت په چوکات کې دننه، همدارنګه په لوی اختر کې. اما کرسمس، نوروز یا د دې ترڅنګ چې کم نور اخترونه دي هغو لپاره د اسلام په مقدس دین کم اصل نشته او د اسلام مقدس دین یو ځوان ته او یوې خور ته دا اجازت نه ورکوي چې دوی سره ګډون وکړي یا دوی ته مبارکیانې ووایي یا خپله یو بل ته مبارکیانې واستوي یا تحایف وړاندې کړي. ډېره مننه حاجي مولوي صاحب، د ټولو ملګرو ډېره مننه چې ویډیو یې شیر کوي. له کوم چې پر مخ یې هم شیر کوي، ډېرې ګټورې خبرې دي. زموږ سره نن مولانا محمد یاسین فهیم صاحب چې خوږ ژبی عالم زموږ سره په ناست دی. انشاءالله د مولانا محمد یاسین فهیم صاحب د وختو ته به موږ وګورو که په هفته کې برابرېدی، که په 15 شپې کې به برابرېدی او که په میاشته کې برابرېدی، موږ به راځو پر موضوع به خبرې کوو. اوس زه راځمه د مولوي صاحب څخه دا پوښتنه کومه چې چونکې ما هم ژیره خریلې ده او دا 2-3 شیان لکه دا ویښتان وهل یا نوکان پرې کول
یا ژیره پرېښول دا د تمام انبیا کرامو سنت مبارکه دی. نو موږ غواړو چې حاجي مولوي صاحب په دې باره کې د شریعت په رڼا کې موږ ته یو څه بیان وکړي. شاید ګوره زړه بیان کول د حاجي مولوي صاحب کار دی، ژیره پرېښول نه پرېښول هم زما کار نه دی. د الله د طرف څخه دا انعام دی. د الله د طرف څخه پر هر چا انعام وسو هغه به ژیره پرېږدي، چې د الله د طرف څخه پر هر چا انعام وسو هغه به مکې او مدینې له ځي، چې د الله د طرف څخه پر هر چا انعام وسو هغه به د دین کار کوي. او بعضې کسان الله پاک چې دی چې نه یې غوښتي، په دا حال کې ملګرو زما خبرې خو حق باید نه لري، خو بیا هم لږ لږ داسې خبرې به وکړم چې مولانا طارق جمیل صاحب وایي چې ما دا هغه وخت ومنه چې واقعي د الله د طرف څخه بلل و نه بلل دي، د الله طرف څخه تمام هدایات چې زه څه وخت مې طواف وکړي چې راووتلمه، نو په یو ټکسي کې سپور شولم. ټکسي والا ته ما ته لمونځ له راځې که نه راځې دلته څه وخت مانځه ته فارغېږې، ولډول د حرم شاوخوا ټکسي چلوي، ولډول کعبه مبارک په دا 15 کاله نه دی لیدلې. ول زه ډېر حیران شوم، حیرانېږم په زراو کسان به در وښیم. نو مال واقعي چې الله پاک غوښتي د افغانستان د غزني و د هلمند و د کندهار و د کوټې و د اسلام آباد و د پېښور و د چین و د دا ځای څخه هم الله پاک سړی راغواړي، او چې نه یې غوښتي پر حرم شاوخوا راګرځي، الله پاک په دغه کعبې شریفې دیدار نه یې کړي. نو دا د الله پاک دغه دی. خو بیا هم زموږ رسول پیغام دی، چونکې زه هم په دغه ګناه کې دا مبتلا یم. الله پاک دې ما ته هم هدایت وکړي، الله پاک دې تاسو ته هم هدایت وکړي. هدایت به د الله پاک څخه غواړو، خو غواړو چې د حاجي مولوي صاحب څه بیان واورو. شاید الله پاک زموږ په زړه کې یو څه داسې د زړه دعا راواچي چې موږ د زړه څخه د الله پاک څخه دعا وغواړو چې الله پاک موږ ستاسو ستا د نبي پر طریقو برابر کړي. اڅکزی صاحب، دوستان خو ډېرې زیاتې پوښتنې رالیږي، دا ټولې خو موږ راخیستی هم نه شو، جوابولی هم نه شو، خو ته کولی شې چې د دې دوستانو هغه مهمې پوښتنې راواخلې، ځان سره یې ولیکې، انشاءالله چې کله بیا راځو لایف بیا به جواب کړو. هغه به بیا نو اڅکزی صاحب، د ګیرې پرېښودل د یو مسلمان لپاره د اسلام په مقدس دین کې واجب دي. په عامو ژبو باندې خو د سنت الفاظ د علماو د